أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. سورة المائدہ 46 نمبر آیت. وقفینا امن رس ردین راولیگو علی آثارهم پر نقش قدم ده هغوی باندې بعیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام چې زوی د مریم علیہ السلام دی. دغه مخکینو پیغمبرانو نو وروسته د هغوی په نقش قدم باندې موږ عیسی علیہ السلام راولیگو مصدقا لما بین یدیه چې هغه تصدیق کوونکی د هغه څه چې مخکې د دین و. د انجیل نه چې کوم مخکې د عیسی علیه السلام نه چې کوم وړاندې کوم کتاب نازل شوی چې هغه تورات دی د هغې تصدیق عیسی علیه السلام کوو من التورات چې هغه تورات دی. وآتیناه الانجیل موږ ورکړی و د عیسی علیه السلام ته انجیل شریف فیه چې په هغې کې هدن هدایت و نور نو رڼا وه. هدن معنا مخکې من کړي ده د دې نه مراد هغه دلایل او هغه علم د تعلق د عقیدې سره او د نورون نه مراد هغه علم د تعلق د عمل سره. نو په دغه انجیل کې د عقیدو مسلې هم په تفصیل سره موجوده وي او د عمل مسلې هم په تفصیل سره موجوده وي. یعنی اصولي احکام او فروعي احکام دي. اولنې د اصولي هم وای کوم چې عقیدې سره لري دي ته اصولي هم وای او د کوم چې عمل سره تعلق د فروعي هم وای. دغه نه علاوه هدن دغه کوم چې اصولي دي یا عقیدې سره تعلق دي ته علمي کلام هم وای او نورون چې تعلق د عمل سره ته علمي فقه هم وای. نو دغه علمونه په دې کتاب کې په تفصیل سره موجود وو. ومصدقا لما بین یدیه من التورات او دغه انجیل شریف تصدیق کا او د هغه کتابونو چې مخکې د انجیل نه وو چې هغه تورات دی. په انجیل کې د تورات تصدیق موجود وو. دغه کتاب علامات دي چې کوم کتاب آسماني کتابي نو دغه علامات دی چې د مخکینی کتابونو تصدیق پکې موجود دي. نو په انجیل کې د مخکینی کتاب چې تورات د هغه تصدیق پکې موجود وو. وهدن دا هدایت او موعظه للمتقین او دا نصیحت د پاره د پرهیزګارانو. د دې غون آیات حاصل دا شو د دې مخاطبین عیسایان دي. د عیسایانو تفصیلی احوال ذکر کیږي او د هغوی نه شکوي ذکر کیږي چې دوی هم په خپل کتاب کې ډېر کوتاهیان کړي دي. اصلي کتاب یې ختم کړی دی. الله تعالی وایي چې د عیسی علیه السلام موږ را لېږلی دی واقع پیغمبر دی. انجیل شریف موږ ورکړی و په هغې کې د عمل مسلې او د عقیدې مسلې تفصیلي موجودې وي او دا داسې انجیل و چې د مخکینی کتاب تصدیق پکې و نصیحتونه پکې موجود و هدایت پکې موجود و. خو د هر څه باوجود عیسایانو دې ته شا کړه او د انجیل شریف اصلي صورت په دنیا کې پاتې نه شو ختم شو. وليحكم اهل الانجیل بما انزل الله فيه او دوی ته ویل شوي و چې خامخا فیصله دي کوي انجیل والا خلک بما انزل الله باغ څه چې الله نازل کړي دي فيه په دې کتاب کې. انجیل والا باندې خبر لازم شو تاسو په فیصله په انجیل شریف باندې کوي. کدا عقیدی مسله ای کدا عمل خبره ای کما عملات ژوند څومره وصول چې راځي نو تاسو د دې مسله په انجیل کې معلوموي. دا مضمونونه مخکې تر شوي دي چې کتابونه څلور دي غټ کتابونه او کتاب چې کوم دی د آسماني شرعي اصطلاح کې کوم چې آسماني واحد او د وحي په اصطلاح کې کتاب هغه ته ویل کېږي د ژوند ټول اصول پکې موجود دي. نو په انجیل شریف کې هم د ژوند ټول اصول موجود دي. په ټول اصولو کې معاملات داخل دي، تعلیم پکې داخل دي، عدالت پکې داخل دي، د انسانانو د خارجه پالیسي داخله پالیسي دا ټول پکې داخل دي چې د ژوند ټول اصول پکې موجود هغه ته کتاب وایي. او چې ټول اصول پکې نه موجود ځنی موجودي هغه ته صحیفه وایي. نو انجیل شریف دا کتاب او دا صحیفه نه و په دې کې د ژوند تمام اصول موجود او دې ته ویل شوی و چې خامخا فیصله دی وکړي انجیل والا خلک په هغه زمانه چې الله تعالی نازل کړي دي په دې کتاب کې. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون او هغه سوچ فیصله نه کوي په هغه زمانه چې الله تعالی نازل کړي دي نو دغه کسان هم الفاسقون دوی نافرمانه دي. مخ یو ځکه کافرون ذکر شو پسې
د فاسقون ذکر دی او ورسته بر دین ظالمون راشي چې دا کسان ظالمان دي دغه اشاره دی خبرې ته ده چې تاسو په کم ټکي پوهیږئ په کافر ټکي باندې پوهیږئ که په فاسق باندې پوهیږئ په ظالم باندې پوهیږئ دا ټول یو شی دی هغه سوچ په آسماني کتاب په سری نه کې د قانونونه دي چې په کم ټکي تاسو پوهیږئ دا ټول مصداق او مطلب یو دی بده ځکه اگر چې په فسق ظلم کفر دغه خپل درجه مرتبه شته بده کې تحقیق باشته کتاب الایمان ابن تیمیه رحمه الله بده من مستقل کتاب لیکلی دی بده اصطلاحات باندې خو دې ځکه کې د ټول مصداقات او مفهوم یو د دې کې فرق نشته وانزلنا الیک الكتاب موږ نازل کړی تا ته پیغمبر کتاب بالحق په حق سره او دې ځکه کې د دې امت حال ذکر کیږي او دې د خطاب کیږي د يهودانو احوال تیر شو در کتاب والا خلکو عیسایان تیر شو دغه د کتاب والا آسماني کتاب ور سره غون نظام د جون غون نظام ور سره موجودو او باقي کې ډېر کوتایان یې کړی وي هغه شی ذکر شول لاړلې اوس د دې امت باس روان الله تعالی وی وانزلنا الیک الكتاب موږ نازل کړی تا ته پیغمبر کتاب چې هغه قران دی بالحق د پاره د حق چې حق ثابت شي مصدقا لما بین یدیه من الكتاب او دا تصدیق کوونکې د هغه څه چې مخکې د قران نه دی چې هغه مخکې کتابونه دي من الكتاب چې کتابونه دي مخکې موږ ول د آسماني کتاب علامه ده د مخکې کتابونو تصدیق پکې موجود دي قران هم آسماني کتاب دی نو دیم د مخکې کتابونو تصدیق کې دا ټیک کتابونه الله نازل کړیو واقع د آسماني کتابونه وو ومحیمنا علیه او دا قران محافظ دغه مخکې کتابونو دی محافظ څه مطلب شي محافظ به دې معنی سره دی چې په تورات او انجیل کې کوم احکام موجودو نو دغه دنیا پرستو خلکو هغه تاسو نس کړی دی هغه کې تحریف شوی دی بدل شوی دی ورک شوی دی اوس په دغه معنی د اعتماد قابل پاتې شوی نه دی او د انجیل او تورات چې کوم اصلي مضمونونه اصلي عقاید او اصلي اصول او قرآن کې په تفصیل سره موجود دي نو قرآن کې چې کوم احکام تاسو نه دا هو به انجیل او تورات احکام او مسائل دي د هغه محافظ دی کوم احکامو کې ځای تبدیلیاں کړي وي وران کړي وو ورک کړي قرآن حق هغه تفصیل سره نازل شو قرآن کې موجود دي نو داسې وایي چې تورات او د انجیل د احکامو د محافظ دي او کوم چې تحریف شوی دي هغه له اعتبار نشته دي کوم چې واقعي آسماني احکام وو نو قرآن حفاظت کوي په قرآن کې موجود دي فاحكم بينهم بما انزل الله نو ته فیصله کوي پیغمبر په بینهم په منځ د دي په منځ د خلکو بما انزل الله په هغه سب سره چې الله تعالی نازل کړی دي نو دا امت هم به دې باندې مکلف شي چې د عبادت او مسلې د عقیدو مسلې د حاکمیت مسلې د معاملات او تجارت ثقافت او سیاست حاکمیت عدالت نظام تعلیم بدل ټولو کې بدل قرآن رهنمایي حاصلې او به کوم ځای کې چې سوال پیدا کیږي په دین باره کې نو د قرآن نه به هغه جواب ملاويږي په قرآن کې به هغه جواب موجود دي یا صراحتاً یا اجمالاً اشارتاً خو یو ځای کې به خامخا موجود دي چې به د نبی علیہ السلام احادیث مبارک دغه په تفسیر کې پیش کیږي نو دا امت هم به باندې مکلف شې چې په سری په قرآن او په حدیث باندې وي قرآن باندې بکیږي اوس کوم حکم چې په قرآن سره ثابت شي هغه فرض عین نو په قرآن په سری فرض عین شي بیا موږ وړاندې دا مضمون ذکر کړی دی چې په فرض عین حکم باندې څوک عمل نه کوي د دوه قسم خلک دي یو قسم خلک هغه د سستی کوي د سستۍ د وجه نه په عمل نه کوي لکه ډېر خلک زموږ معاشره کې اوسې کې مسلمانان دي په کافر بنو باندې ډېر قاری کافر ته نشي ویلې کافر نه دي خموز نه کوي ډېر خلک د سری مسلمانان د روزي نه نيسي ډېر خلک د سری مسلمانان د حج نه کوي حالانکه د ارکانو د اسلام کې دي نو دا خلک چې دا قایل دي د فرضیت قایل به حکم اعتراض نشته خو عمل کې راولي نو دا فاسقان فاجران دي او سخت ګناګار دي مجرمان دي د فرض حکم پر خودل لوی ګناه ده کبیره ګناه ده دویم قسم خلک هغه چې د فرضیت سره بده قایل نه دي فرض یې منی نه سره بده نو فرض نه انکار کول فرض د فرض په معنی کې نه تسلیمول د به قطعی کفر دی بده کې شک نشته نو هغه خلک چې بده کتاب باندې فیصله نه کوي خود سستای د وجه نه کیږي چې را وسته عالم ګورو چته به سګړو قراشه په لندو باندې ورشه کې خلاص کړ دې ذکر کې لاندې جوړه کړ نو دا خلک چې د کبیره ګناہوں مرتکب دي عظیم ګناه ده لوی ګناه ده معاف نه دي خو کافران نه دي دویم قسم خلک هغه چې هغه د قرآنی نظام سره به د قائل نه دي او دا غوي دلایل دادي هغه چې کوم دلایل وای
کله دا وایي چې یاره قرآني نظام د موجوده نظام سره پټ کېږي نو د ماډرن دور سره نه پټ کېږي. دا خیال څوک لري چې قرآن د موجوده زمانه سره پټ نه دی. الله تعالی خو د قیامت پورې را لېږلی، الله خو یې پټ دی، دا وایي نه دی پټ. نو په دې خبره کې شک نشته، دا کفري الفاظ دي، د کفر اقرار دی، خو په نور الفاظو کې دی. ځینې خلک دا وایي چې قرآني نظام دا داسې نظام دی چې کوم پې عمل کوو دا ترقۍ ته رکاوټ دی، بیا ملکونه ترقي نشي کولی. په یورپ کې چې کوم دی نو مذهب یې د سیاست نه بیل کو او بیا وړاندې خلک لاړ ترقي وکړله، موږ بیا ترقي نشو کولی. حالانکه قرآن داسې کتاب دی چې په دې کې د ژوند ټول اصول موجود دي. ستا په ترقۍ باندې هم بحث کړی دی، ستا په زوال باندې هم بحث کړی، هېڅ شی پرېښودلی نه دی. ته وایې چې ترقۍ ته رکاوټ دی، نو معلومېږي دا چې د ناقص کتاب دی. دا په نور الفاظو کې د قرآن تنقیص بیانول شو، په قرآن باندې اعتراض شو چې دا پټ کتاب نه دی. موږ ته د ترقۍ ضرورت دی او ترقۍ په قرآن کې نشته، قرآن ورته رکاوټ جوړ کړی دی. نو دا د کفر الفاظ دي، په نور الفاظو کې دي، په نوره طریقه باندې دي. یا داسې شوله چې قرآن باندې موږ عمل کوو د هغې نظام نافظېږي، نو بیا دا یو بل شي خلاف دی. هغه شی دا دی چې د شخصي ازادۍ خلاف دی، د لیبرالېزم عقیدې خلاف دی. او که موږ د لیبرالېزم عقیدې خلاف شو نو بیا ټوله دنیا خو لیبرالېزم د فلحال په دې زمانه کې بیا زموږ نه یورپ خفه کېږي او پلانکې رانه خفه کېږي، وډنګې رانه خفه کېږي او زموږ تعلق خرابېږي، اقتصاد خرابېږي، سیاسي تعلقات هم خرابېږي. نو په دې وجه باندې موږ نشو کولی. دا هم کفري عقیده ده، په بل انداز باندې ده، په بله طریقه باندې ده. لہذا په قرآن باندې عمل کول فرض عین دي. دنیاوي اخروي تمام مسائل په دې باندې حل کېږي. دا د حل لپاره کافي دی. قیامت پورې الله تعالی په علم کې دا موجود و، جسمونه مسائل راځي قرآن حل کولی شي. ځکه قرآن الله تعالی راولېږو، قرآن پسې بل کتاب نه راځي. کم خلک چې قرآن قابل عمل نه ګڼي او دا په دې کې تنقیص نقصان راوباسي، دا خلک د اسلام نه بهر دي په دې عقیدې سره. کم خلک چې قرآن پټ کتاب ګڼي، د نظام دپاره برابر ګڼي، خو بیا هم کوتاه دي او د دې د نافظولو دپاره د عملي کولو لپاره کار نه کوي، دغه شان د کې پیسر دغلته کې نه وړي د یو مجبورۍ په بنیاد باندې، نو دغه خلک ګناهګاران دي. او هغه خلک چې هغوی ته شرعي عدالتونه شته دي، شرعي فیصلې کول گنجایش ورسره شته، او د دې باوجود په بل مسلمان باندې چې کله فیصله حل کولی نو ډایرکټ دغلته کې ځي، عارضه کوي، رپورټ کوي، نو دا خلک بیا په دې خلکو کې باز شته چې دا خلک کم طرف ته لاړو. دا دویم سړی چې کوم دغه مجبوره دی، که دی نه ځي نو چېرته به ځي؟ نو د مجبورۍ کې باز شته، دا ګناهګار دی. او دا اولنی کس د قطعا چې کوم دی نو قرآن قابل نظام قابل حاکمیت کتاب نه دی ګڼلی، ځکه بل ځای کې تللی دی. ولا تتبع اهواءهم، او ته تابعداري مه کوه ای پیغمبره د خواهشاتو د خلکو. خلک به ډېر څه وایي چې دا قرآن پټ نه دی، خو ته وایه پټ دی، او ته د خلکو خبره مه منه. دا ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، مفسرینو لیکلي د جدید یو خاص واقع سره تعلق هم شته دی. واقع دا و چې د یهودو لوی علما رالو د نبی علیه السلام په در کې حاضر شو. نبی علیه السلام ته وویل چې ګوره موږ د یهودو سرپرست خلک، لوی خلک، په موږ باندې د یهودیانو مکمل اعتماد دی چې موږ سم وایو د خلک یې راسره مني. چې موږ نن اعلان وکړو چې نبی علیه السلام واقعي پیغمبر دی، خلک یې راسره مني، او چې موږ صبر نه دی کړی تا ته چا پیغمبر ونه وایو. موږ ته ستا پیغمبري تسلیمو، اقرار کوو، خو یو شرط باندې. هغه شرط دا دی چې موږ ته یو فیصله راوړو، په هغه فیصله کې ته متحق ووایه، او موږ هغه مسله کې ناحقه باندې یو، خو ته ووایه چې حق زموږ ډله پکې وکړه، موږ به غوړ ایمان راوړو، اسلام ته به غټه ترقي میلاو شي، غټه فایده میلاو شي. او هغه مسله د قصاص و چې مخکې موږ وویل د بنو قریظه د بنو نذیر منځ کې چې کومه معاهده شوه ناجایز معاهده، د هغې نه بعد قتل شوی، د قتل نه بعد چې کوم دی دا مسله راپېښه شوه. نبی علیه السلام دې ته جواب نه ورکړی، چې د جواب د ورکولو نه وړاندې الله تعالی هدایت راولېږل چې د دې خلکو په حقه په فیصله کې چې کوم قرآني فیصلې دي په هغې کې به د دوی سره ذره رعایت نه کوي. که ایمان راوړي را دې وړي، که نه راوړي اډوله را دې نه وړي. الله تعالی دوی د ایمان محتاج نه دی، خو د دوی د ایمان دپاره چې جرایم ګناه ونه کړي. د دې نه دا مسله هم معلومیږي چې کوم خلک د اسلام مخالفین دي، د اسلام د مخالفینو دشمنانو دپاره ګناه کول، د دې دپاره چې هغه زمانه متاثر شي، مطمئن شي رانه، دا بله ګناه، دا جرم دی. او په دې باندې الله تعالی دې معاف کوي نه، چېرې ما دا ګناه دې دپاره وکړله، چېرې دا ګناهګار ما ته ښه سړی ووایي او زمانه متاثر شي، نو هغې نه بعد به اسلام ته راشي. په دغه طریقه باندې ځینې داعیان دعوتیان خلک دعوت چې چلوي، هغه د فاسقانو فاجرانو ته ورشي، د فاسقانو صفت ته شروع کړي، دا ښه سړی تر شوی دی، ټیک سړی و او ډېر ښه کارونه یې کړي دي، دا غلط خبره ده. بس فاسق د دعوت ورکړي، ایمان راوړي را دې وړي، که نه دې راوړي نه دې راوړي، د فاسقانو تایید ته مه کوه، دا ګناه ده، جرم دی. ډېر خلک داسې چې د کفر حمایت کوي په دې بنیاد باندې چې یاره
زبر طریقه باندې اصل رسوخ پیدا کما مړاندې لاړ شمه بیا به اسلامي نظام نافذ نو د کفر تایید کول دا کفر دی او بده کې دا معذور نه ګڼل کېږي چې دی معذور ګڼل چې الله تعالی معاف کړي نو بده و چې الله تعالی نبی علیہ السلام ته د هدایت ورکو د قیامت پورې دا حکم دی چې ولا تتبع اهواءهم تتابعداري مکه د خواهشات او د کافرانو عما جاءك من الحق فبارد هغه څه چې راغلی تاسو د حق بینانه په دې قران کې کوم شی حق دی به حق چې کوم باطل او باطلی ته په د چاري آیت مکوا لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا لكل د هر یو امت لپاره د هر ډلې لپاره جعلنا منكم مگر زول استاسنا شرعه و شریعت ومنهاجا و طریقه دا یو سوال جواب دی سوال دا ده چې ټول پیغمبرانو حق شو ټول آسماني کتابونه حق دي بیا په دې په شریعتونو کې دا فرق ولې دی لکه د موسی علیه السلام شریعت یو شان ته کې د عیسی علیه السلام شریعت کې کافي فرق موجود او ځینې احکام بدل دي د آدم علیه السلام هغه د دین خبر بدل د نوح علیه السلام هغه کې هم بدل دا څه بلې طریقه باندې په شریعتونو کې کافي فرق موجود دي دا فرق ولې موجود دي که په دې کې دا فرق نه وي او دا څه شوی چې د آدم علیه السلام ته یو کتاب راغلی وي د قیامت پورې یو کتاب وي نو بیا وسن چلوي په دې ځکه کې دغه سوال جواب موجود دی دغه تفصیلی جواب دی الله تعالی وی ولو شاء الله قد الله خو خوي لجعلكم امه واحدا ګرځولي به تاسو امت یو تاسو یو کتاب راغلی یو مذهب یو عقیده به ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات لیکن الله تعالی امتحان اخلي تاسو په هغه څه کې درکړی دي تاسو یعنی اصل شی امتحان دی اصل خبر امتحان دی موږ کا ودروجانه ول حج زکات دا مقصودی څه نه دي در امتحان اسباب دي په دې باندې الله تعالی امتحان اخلي نو بدغه طریقه ګوره موسی علیه السلام ته یو شریعت راغی یو شان د یو طریقه باندې بیا عیسی علیه السلام ته انجیل شریف راغی بده کې یو حکمت دار بل حکمت به ورسره ذکر شي یو حکمت دار کوم چې قران ذکر کړی دی چې دا الدین او د مذهب نه د یو وخت نه ورسره رواج جوړیږي خلک به عقیده باندې په عمل نه کوي چې دا مذهب دی والله ویل خلک به عقیده په عمل کوي دا رواج دی کله چې کوم خلک را باندې بد وي نو چې کله رواج ته ووړي نو دا به عبادت نشي دې ثواب نه ملوي نو په دغه طریقه باندې الله تعالی موسی علیه السلام تورات ورکو باقي ډېر احکام بدلو کله چې انجیل نازل شو هغه منسوخ شو ډېر احکام به منسوخ شو دې لپاره منسوخ شو چې کم خلک رواج غني اخر به اسلام نه بهر شي او کم خلک چې عبادت غني د الله تعالی رضا لټور غواړي تابعداري کول غواړي او امتحان د ځان مخامخ کول غواړي نو به دې ته نه ګوري چې په خوانه خبره د څه وغوځ د څه شو نو خبر انجیل باندې ډایرک عمل وکي په انجیل باندې عمل شروع کی دغه شاندر احکام په انجیل کې وو چې کله عیسایان د دنیا ګډ ګډ تور رسیدل کافي غلبه حاصل کړل یو کافي زمانه تیریدل نه بعد ډېر احکام او تشریع رواج ساش رواج ځنی ختم شو هغه تحریف وشو ځنی نه رواج ساش نو چې کله عبادت رواج ته وخت نه الله تعالی قران نه ولېګو او په قران سره هغه خبري واضح شولې بدل شولې نو وس کم خرج د الله تعالی نه یریدل په عیسایانو کې په قران ډار کې مان راوړ او کم خرج د الله نه یریدل د انجیل نه رواج جوړ کړو نه خپل رواج باندې کلک پاتې شو چې زمونږ صالح سلام نه دی ویلي زمون په قوم کې دا خبره سره بدشته دی نه نو اگر که د اخري زمانه پیغمبر او ویل خو موږ نه منو اگر رواج خلک د اسلام نه بهر شو نو دا شریعت چې بدلیږي را بدلیدو بده کې حکمت دا چې عبادت او رواج کې فرق پیدا شي او امتحان واضح شي دې لپاره ټول خلکو ته جدا جدا کتابونه ملاوي ټول متون ته جدا جدا کتابونه ملاوي د دې سره د دې مشهور جواب علماء بلم کړي دي هغه دا دی چې د هر امت ضرورت په جدا انداز باندې وو د عیسی علیه السلام په زمانه کې د خلکو ضرورت په جدا انداز باندې وو د موسی علیه السلام په زمانه کې په جدا انداز باندې وو د موسی علیه السلام دغه شان د آدم علیه السلام په زمانه کې ضرورت په بل شان انداز باندې وو د وخت ردو سره ضرورت بدلیږي د خلکو حالات بدلیږي نو په هغه طریقه باندې احکام ته هم بدلیدل شي لکه د آدم علیه السلام په زمانه کې د نکاح مسلې راوخله په هغه زمانه کې به چې کله د آدم علیه السلام لور اوس به وشو نو خپل منځ کې به نکاح منو د خبرګونو خپل منځ کې نکاح نه کېدو خو کوم چې د سره خبرګ نو پیدا شوی هغه سره نکاح جایز یعنی خور سره نکاح جایز په هغه زمانه کې هغه دغه وخت ضرورت هغه وخت نو انسانان نو خو بیا چې کله زمانه تیر شوله دا رواج ختم شو د نوح علیه السلام په زمانه کې د خبرې بیا نه وي یا ادریس علیه السلام په زمانه کې د خبرې نه وي ځکه ضرورت ختم شو دغه شان په طریقه باندې خبر روانو مخکینی امتونه قوي او ډیر مضبوط دغه عمرونه ډیرو هغه ته احکام سخت راتل
او دا هغوی ته هغه اجرونه نه میلاوېدل چې کله کم دی امت ته په لږ عمل باندې میلاویږي. د هغوی عمرونه په زرګونو کلونو باندې دا حدیثو کې ثابت دی چې نبی علیه السلام د یو عالم ذکر پکې کاو چې هغه 1000 میاشتې مسلسل جهاد کړی او 1000 میاشتې او زمونږ ټول عمر 1000 میاشتې نه جوړیږي. نو اوس هغه ټول عمر به څومره جهاد دغه د نور اعمال به څومره ټول عمر به څومره کافي عمر چې کم دی مکمل عمر نوح علیه السلام پکې 9.5 کال سره دعوت چلولې دی. 9.5 کال د امتونو عمر به څومره زمانه و د نوح علیه السلام خپل عمر څومره زمانه دا سوالات شو. اوس زمونږ د دې امت عمر ډېر انتهایی کم شو. د دې جسمونه هم کمزوري دي واړه دي عمرونه هم کم دي. نو پکار وجدي د احکام هم بدل شي او د دې اجرونو کې هم فرق راشي. نو الله تعالی اجرونه بدل کړو په یو عمل باندې دونه ثوابونه ملاويږي بقي نعمتونو ته نه ملاويدل. او دغه شان د کې احکام متاسان شو. مخکینی امتونو روزي یو میاشت نه وي او زمونږ روزه یو میاشت دراله. د مخکینی خلکو منځونه 15 منځونه نه زمونږ 15 منځونه ترالو پرې طریقه باندې ډیر آسانی پکې رااله ډیر زیات. مخکې به توبه قبل دل په دې انداز باندې چې کله د موسی علیه السلام زمانہ و چانه به ګناه وشو توبه به وکړه نو ځان به مړ توبه به قبول شو. دا بغیر د مرګ توبه قبل نه قبل دل زمونږ هغه چې کوم د تر کار په خیمانه شه آینده کې عزم وکړه چې نه به کوم په حال خپل عمل صحیح کا بس دا توبه شوله او مستحب دا مخکې 2 رکعاته منځ وکړه ډېر به خشي هغه شان توبه زمونږ نه دی په حال. نو د حالاتو د بدلیدلو سره احکام بدل شو چې کله دا زمانہ راورسېدله اوس نور اخو حالات نور نه بدلیږي. زمونږ د دې امت داسې مثال لکه سړی چې ماشوم پیدا شي انسان چې ماشوم پیدا شي اول یې کچي پیزار مخ کوي وړې جامې جوړي او هر کال چې جامې نوې جامې جوړول نوې ناپ ورکول غواړي یعنی پرسکانه ناپ سکل د پاره کافي کیږي نه کچې شوی داسې دا روان تقریبا 30 کالو ته ورسیږي نو در حقیقت په یو ځای باندې ودرېږي چې یو ځای باندې ودرې دغه نه بعد چې یو ناپ ټیلر لور کې ټول مرله جامې جوړوا نوې ناپ مور کې هغه پوره ده ځکه ستا وجود نور نه غټيږي نور لوړېږي نه نور پیړېږي نه په دغه ناپ باندې شولې. نو دا امت یو خاص حد ته ورسېدو اوس په دې باندې نور تغیرات ناراضي چې ناراضي نو د قیامت پورې قرآن د دې لپاره کافي شو. نو په دې ځکه کې دغه حکمتونه ذکر شو چې دا شریعتونه د یو بل نه پس ځینې مسلو کې بدلیږي دا ولې بدلیږي اصول بالکل نه بدلیږي عقیده نه بدلیږي او فروع چې کوم دي فروعي مسالې عملی مسالې علم فقه په دې کې منسوخ کېدل راځي ځینې احکام بدلیږي. خو د قرآن د نازلېدل نه بعد چونکې ختم نبوت سلسله ختم شوله نور پیغمبران ناراضي نو قرآن د قیامت پورې مستقل کتاب شو. لدې نه وروسته چې کوم کفار پیدا شوي دي ځانه کتابونه لیکلي دي لکه مرزا غلام احمد قادیانی داسې نور کفار راغلي دي د پیغمبرۍ دعوې کړي دي او بیا یو کافر بګر تذکری په نوم باندې کتاب لیکل دی مته دا نازل شوی دی خرافات به کې جمع کړي دي دا ټول بکواسات دي ته قرآن نو وروسته داسې دعوې کول هم کفر دی داسې خلکو ته مسلمان ویل هم کفر دی او دغه په کفر کې شک کول دا هم کفر دی په دې باندې اتفاق دی. امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې کم کس د پیغمبرۍ دعوه وکړه او تا د دلیل طلب کړي دلیل وخایلو دلیل په طلب کولو سره هم ته کافر شو د اسلام نه بهر شوی دا یو داسې قطعي مسله ده بده کې دلیل هم نه غواړي چې چا د خلې نه ټکای وسته نو ډایرکټ د قتل غواړي وجل غواړي دلیل به قدرې هم نه غواړي دا دومره خطرناکه پیچیده مسله ده. نو دلته کې الله تعالی وجه ليبلوکم فيما آتاک دې لپاره چې الله تعالی امتحان واخلي تاسو نه په هغه څه کې درکړي تاسو فاستبقوا الخيرات نو یو بل وړاندې کېږي نیکو ته د نیکو کارونو ته وړاندې شي نور خبرې پرې دی رواجون میواجون تحقیقات مو ورکوي. الى الله مرجعكم خاص الله تاسو واپس کېدلی جميعا د ټولو متونو فينبئكم خبري بتاسو بما په هغه سمانی کنتم چې وای تاسو په پاغه کې تختلفون اختلاف هم کاو وانحكم بينهم بما انزل الله او دا چې فیصله کوي په مند دي خلکو کې بما په هغه سره انزل الله چې الله نازل کړی دي دا تاکید شو دوباره د حکم ذکر شو چې کله خبره څومره اهم او ضروري دومره هغه د پاره تکرار د یو نواله درې پورې تکرار راځي په عربی کلام کې نو دا دوباره تکرار شو تاکید شو د دې خبرې چې دا خبره انتهایی ضروري ده په قرآن باندې فیصله کوي بل څه باندې بیان کوي. ولا تتبع اهواءهم او تابعداري مګو د خواهشات د خلکو ته مګو راځي وي قرآن پیټ نه دی ماډرن زمانه سره پیټ نه دی خلک خپکیږي ترقی ته نقصان جوړي سود حرمت پکې لري زنانو د پردې مسله پکې ده بیا خزي چې کوم دی بهر راوتلې نشي دا ملازمتونه نشي کولای دا خبري ولا په تندر ولا تب خبره باندې کلک شي کتاب قرآن د فیصله کتاب دی بس واحذرهم وزان بچ د مخالفت نه واحذرهم ځان بچ ان يفتنوك چې دا خلک په فتنه کې به اچي تعالی دا خلک په فتنه کې اچي
خو دې نه ځان بچ کې خلک به راضي ته مطمئن کوي چې بس دای فیصله کې د قرآن من فیصله ونه شي چل وش دا خو ضرورت دی مجبوری ده او داسې چل هغه چل خبرې به تاسو ته کوي خو د دغه فتنې نه به ځان بچ کې ته پکې ناقص کېږي ام بعض ما انزل الله الیک په بعض هغه احکامو کې چې الله تعالی نظر کړل الیک ته پیغمبر د دې نه معلومه شوه چې کوم ملحدین دي د اسلام دشمنان دي او کافران دي دا ته داسې نه وایي چې غوڼ قرآن باطل دی زه سره نه منم دا غوڼ لري کې داسې ته په ژوند د خدای نه وایي چېرته به داسې ونه وایي قیامت پورې چې دا خلک راپاسېږي دی به یو جز باندې به اعتراض کوي کله به راپاسېږي چې قرآن د نور منمه خو صرف د قصاص دی لري که دا پکې د حقوق بشر خلاف دی او دا جرم لږ دی او دا قصه راته ګرانه ښکاره شوله کله به داسې چې دا به د غلا په باره کې خبر راپورته کېږي چې نور قرآن صحیح دی خو د غل نه دی لاس نه کټږي دا غټ ظلم دی بیا معذوره کېږي او دا غل به بیا څه کوي دا خو غټ نقصان دی نو لهذا د غل څخه گزاره و چې د الله سره صرف نه کټږي نور قرآن موږ منو خدایو حکم به موږ ډېر خطرناک ښکاره شو یا به راپاسېږي صرف به رجم باندې به اعتراض وکړي فلحال په دنیا کې چې کوم اعتراض روان دی په غونډه دنیا کې به اعتراض روان دی او د غونډې دنیا اکثري مسلمانان په هغې باندې زموږ نه اوختلي دي زموږ مخالف شوي دي هغه په دې یو مسله کې دي چې قرآن پټ کتاب دی ټیک کتاب یې موږ یې منو خو صرف دومره مسله ده چې قرآن د حاکمیت کتاب نه دی د فیصلو کتاب نه دی نظام او حکومت به د قرآن مطابق نه دا ترقۍ ته مسلې جوړوي دا زموږ د خپل کافرانو سره تعلق نه به جوړېږي بیا او یورپ رانه خفه کېږي پلانکې رانه خفه کېږي دغه مسله به خوشي ده دا به صرف نامعملي کوو قرآن حاکمیت د دې زمانې سره پټ نه دی دې زمانه کې به هغه سړی حکمران جوړېږي چې هغه پینټ شرټ ټای لګولی شي هغه د دوکهبازۍ انتها تمامولی شي هغه ډم چوري کولی شي هغه ګړېدی شي هغه سندرې ویلی شي هغه ځان شرمولی شي او چې کوم نیک سړی نه ته حکومت ته نه شللی او دا یو ټکی څه خلکو بخلو باندې هم جاري دی چې یاره مولا د کرسۍ سره څه کار دی دا ټکی کم ټکی مشهور دی دا په دې وجه باندې دا شی مشهور شو چې برطانیه چې کله په ایشیا باندې حمله وکړله ونیوله 200 کم کاله حکومت چې کړی دی نو دا ټکی د مسلمانانو مزغو کې په خپلو دلالانو باندې پوخ کړی دی چې قرآن د حاکمیت سره تعلق نشته په دې وجه باندې زموږ مسلمانانو په دې مرض باندې اخته شو او مسلمانان څه کې په دې مذهبي خلکو کې په دې د کوم چې مذهبي ځان ته وایي په دې مذهبي کې تقریبا 300 خلک 400 خلک په دې خبرې قایل نه دي چې قرآن د حاکمیت کتاب دی قایل نه دی او بیا چې کوم د پکې عالمان دي د عالمان باندې نه دي خبرې له قایلي چې قرآن د حاکمیت کتاب دی ځکه چې هغه د حاکمیت چې کوم مسائل دي د نظام چې کوم مسائل دي هغه تعلیم او ترویج په دې علاقو کې نشته چې خلک زده کوي او عملي کوي او د سکول نو د عام او تعلیمي ادارو نه سینه معلومیږي هغې دپاره چې کوم مستقل کورس نه کړی او د قرآن او د حدیثو مکمل علم یې نه کړی نو هغه ته پته نه لګي هغه خلک چې کوم مستقل علم یې کړی مستقل فارغ سند یافته دا هر څه زده کړي نو په غونډه هغه کې یو دوه درې کسان یا پیدا شي او پیدا نه شي غریبانان به څه حاکمیت له کار وکړي سببونه کوي نو په دې وجه دا مسله ډېره پیچیده شوه نو دې ځکه کې الله تعالی وایي چې ځان بچ کړئ د دې نه چې فتنه کوي چې تاسو لره ام بعض ما انزل الله الیک په بعض هغه خبرو کې چې الله تعالی نازل کړل تا ته ځینې خبرو کې به دوکه درکړي چې دا ځینې ته مه کوئ دا پرېږدئ او باقي ټیک دی د مور او پلار خدمت کوه تا ته چا ویلي چې مه یې کوه تلاوت کوه په جماعت کې دننه لمونځ کوه تا ته چا ویلي چې مې کوه ته خو چا نه یې منې کړی او دغه جو نظام دی که نه نو دا 3666 آیتونو کې څه د مانځه خبر راغله یوازې پکې د تلاوت خبر راغله د مور او پلار خبره پکې راغله که نور څه شی پکې شته دی دا خو مستقل ژوند نظام دی نو په دې وجه باندې دا خبره هم د تجربې نه ثابته ده چې کله خلکو شعور پیدا شي د نظام دپاره یو کار کوي یو دم د مذهبي فرقواریت هوا مني چې یاره پلانکې مسله نشته دی په دې کې اختلاف دی په هغه کې اختلاف دی دې دپاره خلکو نه اصلي هدف پاتې شي اصلي هدف ته ونه رسېږي په دې په اول سر کې خلکو برطانیې والا وحید الزمان استعمال کو د افراط دپاره او د تفرید دپاره احمد رضا خان بریلي استعمال کو بیا پرې تعلیماتو طبقه کې سر سید احمد خان استعمال کو او په دې زمانه باندې ورځ په ورځ باندې دا شی سیبا کېږي کمیږي نو روان دي خو په هر حال باندې هر چا د خپل ایمان غم پکار دی خپل ایمان احساس پکار دی که ټوله دنیا ګمراه شي موږ د اصحاب کهف والا په شان کې یوازې مؤمنان پاتې شي ګډ کې بکینو خدا د کفر ته کفر وایو ناجایز ته ناجایز وایو فین تولوا قد خلق مخ واړو د دې خبرونه فعلم تپوش انما يريد الله جقن الله تعالی اراده کړی ده ان يصيبهم ببعض ذنوبهم چې الله تعالی ورسوي دوی ته عذاب په سبب د بعضی ګناهونو د دوی باندې وان كثير من الناس لفاسقون یقینا ډیر د خلکو نه خامخه نافرمانه دي دا بل مسله شوله چې د معاشري اکثر خلک د نافرمانی کم خلک کې دیندار دي ګوند دنیا انسانان راواله اکثری خلک کافران دي بیا مسلمانان راواله اکثری خلک چې کم دي بدین نه پويږي هغه جاهل خلک دي بیا چې کم پويږي نو اکثری خلک
دا په دین باندې عمل نه کوي اخره کې خلاصه لوب خلک پاتې شي